واجب پچا دا پا اغا چا دا چه دی وقت کے دعا تاسو کې څوک زرګرشتا سپین زر 100 روپے توله دي 40 روپے توله 500 تولو 100 روپے جوړيږي 40 روپے توله چی 2100 اچھا ما 2000 خرڅ کړي عزیزانو وقت کې دي 2100 روپے چې چا سره تر لوی اختره پورې موجود وي 2100 پاغه قربانی واجب ده 2100 پاکستان ہے پاغه قربانی واجب ده ګډوره وس کې نشتا وا ما کې میخي کې چا سره به ایسه ونیسي یو سړی دی چې 2100 نه لري پا قرض پیسے واغستے ہو گڑوڑے واغستو چھے واغستو ورز دو پاتی دی اختر تا گڑوڑے ورکش چھے ورکشو دباندے دا عشق ابراہیمی دمرا غالبو چھے نوری پیسے پا قرض واغستے بلے واغستے این دا اختر پشپاغ ورک گڑوریم پیدا شو او بلے ماغستے دے مسئلہ دا دا چھ دا غریب سڑے با دا اختر پورز دا دوارا گڑوری علالی او کمالدار سڑی اغستے ہو او اغن ورک شو بلے واغستو او دا اختر پشپا ورک گڑوری پیدا شو نو دے با یو خرس کیو یو بالال کی او غریب چه دے دے با دوارا علالی ولی پا ظاہر کتا سخیالو کئی زیادہ زکا معلومی گی چه مالدار با یو خرس کی یو بالالی او غریب چه دے دیری مینے لیوانے کرے او پا قرض راغستے ویا با دوارا علالی دا زکا چه پا غریب قربانی واجب نوا لیکن دچ گڑور واغستنو دا پا دا نظر شو چا ورک شو بلی واغستو نا بلم پہ نظر شو نو نظر چے دے خرسے دے نشی لہذا دے بدوار علالی پا مالدار واجب و قربانی یوا نو اغک چے پیدا شو یو بالال کیو یو بخرس او سر در تبل وے علماء لکلی دی چے دا قربانی دمر عظیم برکت تے چه کچا سره پیسے نوے او قرض واغستا او قربانی وکڑا نو اللہ پاک بمخ کا اللہ دا قرضم خلاص کڑی او دمر مال بے ور کڑی چه دے مستحق دا قربانی ہو گرس خو یو خبر در تکوم کلا کلا امتحان مش ام دی جماعت کی او زلی چرتا 100 کال مخ کے ما دا خبره کړي وا چا بدسی کړي او سړی دې دی خوا کلو په قرض پیسې اغستی دی او 2 میاشتې پس راغې ماته وی چې مولوی صاحب تا دا مسله کړي و مال کړي خو مې و ویل بیا د سه مسلې مکوا مال ولې ویل هغه په قرض مې اغستی اوس پیسې ناراضي ورپسې هغه سړی مانه غواړي نو داسې سړی د پاره په قرض نه دی اغسته پکار ما په دې خبره پوهیږي چې د چا ایمان دومره کمزورې چې هغه کې دا خیالو کې چې زور پسې مالدار کېږي ځکه په دې نیت ته ګډوره واغستو چې زمخه کله مالدار کېږي نو دا د مالدار کېدو په نیت ته د قربانۍ په نیت نه ده دا قرباني بیا ډوکیږي نه ما په خبره پوهیږي گڑوے اغسطل پا دے نیت چیز سنت ابراہیمی ادا کو آنور سیزونا با بیتبا ورپس رازی بیا ذکر چی قانون دا دے چی دا تمام اعمال دار و مدار چی دے اغا پا نیت باندے دے او نیت پا عربی کے دا زڑا قصد او ارادے توائی نو مدار
د اعمالو په نیت ته څنګه دي چې نیت یې هغسې به در سره کي. نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلق قربانۍ ګډوره دی ګډ شو پې کېږي که نه کېږي او چې ګډ دی او داسې ګډ دی چې په لاره ګډ ګډ رواني قرباني پې کېږي. سرمنې کې خارښتو لګېدو لاندې غوښې ته چې نقصان نه یې رسېدلی پاس په سرمنه د ګډ خارښ مارښ دي په دې قرباني کېږي. ښکرونه یې نه یې پې کېږي خسي وي پې کېږي غوږې درې حصې ثابتو یو حصه غوڅ شوی قرباني پې کېږي. تاسو خیال راغی دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي قرباني پې کېږي. بنیادی شی درته بل ووایم عام طور باندې غوا او میخه کې اوه کسان شریکېږي اوه کسان که په دې اوو کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي د یو سړي نو قرباني د دې نورو شپږو نه ده شوې. اوه کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي نو قرباني د دې نورو شپږو نه شو. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرام خور چاته وایي چې د چا ګټه حرام ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلق تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامئ چې هغه ځان سره پکې شریک. مثلا یو سړی دی د جواری پړی اچولی نو د جواری ګټه 14 انې حرامه. اوس خو جواری په پاکستان کې فیشن دی. تاسو وګورئ د لویو لویو پړونو د جوارو باقاعده شکرانی وزي او نظرانی وزي. نظرانه ماخام تقسیمیږي او د نن لاندې پړ چلیږي پته یې ټول ته. دا کېدای شي چې په ملک کې به یو جرم کېږي حکومت ته به پته نه وي. دا د چا عقل مني؟ جواری پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه وي. د علاقې تانیدار ته به پته نه وي چې زما علاقه کې کوم ځای جواری چلیږي. چرس به خرڅېږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. اوس هیروین به خرڅېږي چې څوک څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. دا عقل مني د چا؟ نن وګوره د پاکستان بچی تباه شو